سلامونه نیکی خیلی احترامات ملګرو. وختي ما یو ویډیو کړی و د زیشان په باره کې، او د زیشان په دې بزدلۍ باندې ما یو روشنایي اچولې وه، او هغه مې د دنیا ته خوله مې چې دا وګورې د زیشان داسې نه ده چې ګینې ما د زیشان سره غمرازي کړې ده. زما مقصد او مطلب چې زیشان دا شی نه دی کړی، د زیشان ډېر ډرپوک انسان دی. نو ما په هغې باندې چې دی لکه روشنایي واچوله، نو آیات باغي صاحب زمونږ د جماعت راغلی دی او هغه مات باندې ولته تنقید کړ، د ویلي چې تنقید زما حق دی و چې تا د زیشان سپورټ وکړه. نو لاول خو درته زه دا ویم چې آیات باغي وروره، لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ما ویلې ده، زه مسلمان یم. زه د سوشل میډیا ته راغلی یم که نه، په څه وجه باندې راغلی یم؟ ما د مولانا فضل الرحمن صاحب سر په سپي ولیده، په خر مې ولیده، او د اس په او د هغې په دا ګنده ځای باندې د هغه د تصویر جوړ کړی. اوس هم خلک اکثر کمنټونه شیر کوي. نو ما لا یو دکت راغی، د زړه ته مې یو درد راغی چې یاره یو عالم او داسې قسم ته بېعزتي کوي. خو مې چې دا څوک ته د بېعزتي کوي، یوازې د ده نه د دې علما کرامو، د دې طلبه کرامو، دغه خلکو له به جواب ورکې، او د دغه خلکو ته به وایي چې د سړي زامن شي. او که د سړي زامن نه شولې که نه، نو انشاءالله زه به هم د سړي زامن کړم. زما خالص مخلص د دغې علما کرامو، د دې مساجدو مدارسو د دفاع دپاره ما دا پیج او دا سوشل میډیا یوز کومه. نه مې څه ذاتي پیده پې نشته دی، نه ما له چرته کې د چا د کوره راځي، او نه چې دی تر نن تاریخه پورې ما له چرته کې د جمعیت د مشرانو سره هغه راکړی دی چې ګینې بلاله ته دا واخلو، ته زمونږ دپاره کار کوه، لا اله الا الله محمد رسول الله که به داسې تر نن تاریخه شوي. نو زه صرف او صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب او د جمعیت علمي اسلام خاص کر د علمي دیوبند د دفاع دپاره راوتی یم، او په دقه وجه باندې راوتی یم چې د دغو توهین څوک کوي، زه به هغو له جواب ورکوم. نو زه دغه علمي دیوبند دا نډر خلک دی، دا د الله والا خلک دی، دا فرهادي مینه یې د غره سره ډغره وخي، پوه شولې؟ دا علماو دا چې دی دا د الله د الله د رسول والا خلک دی. زه د دغو په دفاع کې راوتی یم، او دغه بزدله خلک نه دی، دا د الله نه صرف یریږي په ځمکه باندې، د نور چا نه سترګه کې د سره یاره شته دی. نو په دا وجه باندې د دغه خلکو سپورټ کومه. نو زیشان او د زیشان لیډر بزدله عمران خان چې په سر به باټې په سر کړو، د دا د په خپله تربوزک وخلي. زه به مړه بیا راځم او د دې خلکو سپورټ په کومه. ډېر د افسوس مقام دی آیات باغي صاحب. تاسو ملګرو د آیات باغي صاحب دا ویډیو کلیپ در سره خیر دی، لږ وګورئ، لږ یې وګورئ چې دې څه وایي. السلام علیکم ملګرو، زه حیات باغي په دې سیټ کې چې کوم صاحب تاسو یې نه د جمعیت علماء اسلام ډېر یو تکړه سوشل ورکر دی چې جمعیت علماء اسلام یې ډېر زیات خدمت کړی دی، خو نن لږ غونډه کې خطا شوی دی. نو کله هم چې خطا کېږي که هغه زموږ د پارټۍ د بلې پارټۍ، نو زه یو سوشل ورکر یم، زه به هغه ته ضرور جواب چې کومه دی کومه. د بلال صاحب دا نن ویډیو لږ ګورو چې د زیشان په حق کې د کړی آیات باغي صاحب. زه خو نه د زیشان په حق کې ویډیو کوم، او نه د هغه، زه د هغه د لیډر په حق کې ویډیو نه کوم. نو د یو زیشان رنګ زیشان څه شی دی؟ لکه د کم باغ مولی ده چې زه به د زیشان سپورټ کوم؟ دا ستاسو غلط فهمي ده، او زما په ویډیو باندې نه زیشان بچ کېدی شي د دې ټیم کې د قانون د ګریپ نه، ولې چې زیشان په دغه احتجاجونو کې شراکت کړی دی، او باقاعده چې دی نو که دغه یو خبره مو کړله، ما پې صرف د ده په بزدلۍ رڼا واچوله. دلته کې په اسلام آباد کې د پښتونخوا پولیسو سره ګزاره وکړي که نه، د اسلام آباد پولیس سره به څه کوي؟ دا بل ویډیو کلیپ یې وګورئ، د اسلام آباد پولیس سره دی په کومه طریقې سره کار کوي. ها نو دغه دی حیات باغي وروره، دا وګوره، لکه د اسلام آباد پولیس بم دی وړي. ولې به وړي؟ دلته کې په اسلام آباد کې هم پولیس والا نه دي ماپ کړی، پس یې ډانګ راغشتی دی. نو دا زما په ویډیو باندې که زه د ده په حق کې ویډیو وکړم، نو دی نه بچ کېږي. او الله دې داسې وخت نه راولي چې زه د دغو په حق کې ویډیو کوم. الله تبارک و تعالی دې زما
مقبره د نیمې پی ټی آی والا نه لرې وساتي. پوه شولې؟ دا زما دوا ده او باقي د هر چا خپل سوچ ستا ته چې چا کمنټس کړي دي او زما متعلق یې څه سوچ دی هغه به دا په خپله وي. زه الحمدلله زما چې کم نیت دی او په کم میشن باندې دی سوشل میډیا ته روتې یم حق خپل میشن کې به لګیم او زما خپل سوچ زما خپل نظریه جمعیت علم اسلام علم حق علم دیوبند نور چې په ما څوک څه قسم ته تنقید کوي ودې کی الله دې هغو له چې دی نو ستاسو به دغه وسي او زما انشاءالله الرحمن د جماعت خدمت او د جمعیت علم اسلام دفاع کول دا زه یو فرض ګڼم دا به انشاءالله کوم د الله په امان.